په پاکستان کې چې څومره پری وی پی ان دي دغه ټول پری وی پی ان چې دي دا باندې حکومت وایي چې دا غیر شرعي دي نو د دې د وجنه دغه پری وی پی ان سیستم چې دی دا مکمل ختمي کم کسان چې ځان له په پیسو باندې وی پی ان اخلي دا غوغه وی پی ان به کار کوي او کم چې پری وی پی ان تاسو د پلی سٹور نه را انسټال کړی دي نو هغه وی پی ان چې دي دا به کار نه کوي بل لا که تاسو ګوره زموږ وزیر اعظم چې دی هغه وی پی ان استعمالوي کم وزیران چې دي هغه ټول وی پی ان استعمالوي کنه تاسو لاړ شئ ټویټر کې مې ته اوس ایکس ویل کېږي هغه ته چې تاسو وردن نشئ نو په هغې باندې هغو پوسټونه کوي او دغه ایکس چې دی نو دا په پاکستان کې بینډ دی لکه بند کړی دی خو دوی د وی پی ان په تر باندې کولاوي او په هغې کې بیا هم پوسټونه چې دي دا ورکوي او عوامو ته وایي چې پری وی پی ان استعمالوي چې دي دا غیر شرعي دي غیر شرعي دي چې حکومت یو شی بند کړي او هغه خلک په غلطه طریقه باندې بیا دوباره کولاوي یا استعمالوي یو شی یا د حکمران خبره نه مني نو هغه غیر شرعي ده خو که دې ملک ته وګورئ نو په دې ملک کې چې دی څه قانون نشته دغه شی چې دی دا ورته خالي غیر شرعي ښکارېږي او دنیا نور داسې کارونه دي چې هغه ورته غیر شرعي چې دي دا نه ښکارېږي نو کم کسان چې پری وی پی ان استعمالوي نو ستاسو پری وی پی ان چې دی دا به اوس کار نه کوي او د هغې لپاره به تاسو په پیسو باندې وی پی ان چې دی دا به اخلئ بل لا اوس په لږ وخت کې چې دی عمران خان ورکړي دي 24 تاریخ چې په هغې باندې راوځئ نو په هغه ورځو کې چې دی بیا به دا ټول هر سره چې دي دا وبني لکه فیسبوک به کار نه کوي واتساپ به کار نه کوي نو دا قسمه څیزونه چې دي دا به کار نه کوي نو ستاسو سره چې کومه پری وی پی ان دي دغه به کار نه کوي د هغې لپاره به تاسو په پیسو باندې چې دی ځان له وی پی ان اخلئ یا به پروکسي الی چې پروکسي وارئ نو پروکسي هم کار کوي او دغه شانتې په پیسو باندې چې تاسو وی پی ان واخلئ نو هغه وی پی ان به کار کوي او کومې پری وی پی ان چې د سره دي دا به کار نه کوي خو تاسو راته ووایئ چې تاسو سره چې اوس کم وی پی ان دی چې دغه وی پی ان کار کوي که نه کوي